أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة مكية. سورة فاتحة دا مکی سورت تی په مکه مکرمه کې د هجرت نه وړاندې نازل شوی دی. وهي 7 آیات او په دې کې 9 آیات مبارکه دي. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله پاک په نوم باندې شروع کوم. الرحمن الرحیم چې ډیر مهربان او انتهایی رحم کوونکی دی. الحمدلله تمام تعریفونه دا د الله پاک د پاره دي. د مخلوق نه چې څومره حمد او تعریف دا کیدی شي نو دغه تمام حمد او تعریف مالک دا الله پاک دی او دغه حمد او تعریف مستحق دا الله پاک دی چې دا تمام مخلوق د حمد او تعریفو کې دغه الله هغه الله دې مستحق دی. او الله چې دی نو دا د معبود برحق نوم دی، عالم دی، یعنی هغه ذات چې د هغه عبادت کولی شي او د هغه عبادت د حق او درست دی، دا هغه نوم الله دی. رب العالمین چې د تمام مخلوقاتو رب دی، مالک دی، د انسانانو، پیریانو، د فرشتو او د تمامو زناورو او حیواناتو د دې هر څه مالک او رب دی. الرحمن الرحیم چې ډیر مهربان او ډیر رحم کوونکی دی. رحمان او رحیم دواړه دا د رحمت نه جوړ شوي دي، د رحمت نه مشتق دي او د رحمت معنی د ارادة الخیر لأهله. دا خیر اراده کول هغه چا د پاره چې هغه د خیر اهل او لایق او د خیر مناسب وي. الرحمن چې ډیر مهربان دی، الرحیم او انتهایی رحم کوونکی دی. مالک یوم الدین، مالک دی یوم الدین د جزا دروازی، د جزا ورځ چې دا د دین قیامت مراد دی. او الله پاک د هر څه مالک دی، لیکن د قیامت دروازه ذکر زکو شو چې د قیامت په ورځ کې به په ظاهر او باطن هر اعتبار سره مالکیت صرف د الله پاک د پاره. په دنیا کې خو ډیر خلق هغې د حکومت او د مالکیت دعوی کوي، څوک وایي زه د دې مالک یم، څوک وایي زه د دې بادشاه یم، لیکن د قیامت په ورځ به نه څوک ځان ته بادشاه ویلی شي، نه به څوک ځان ته د یو څیز مالک ویلی شي. ایاک نعبدو، خاص تا مونږه عبادت کو ای زمونږ ربه. انسان چې کله د الله پاک تعریف وکړو، د الله پاک حمد بیان کو، د الله پاک صفت بیان کو، رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، نو د ډیر شوق د وجې نه داسې استحضار وته وشو او داسې
الله پاک په دې زړه کې محسوس کړي لکه چې الله پاک سره خبرې کوي. د دې وجې نه اچانک د خبرې هغه طریقه هغه بدله کړه، ایاک نعبدو، خاص ستا مونږه عبادت کو، و ایاک نستعین، او خاص تانه مونږه مدد غواړو. یعنی عبادت خاص تا کو، توحید خاص تا د پاره بیانو، او په عبادت کې او په توحید کې د استقامت د پاره مدد مستانه غواړو. اهدنا ته اوخایه مونږه ته مونږه ته رهنمایي وکړه الصراط المستقیم د نیغې لارې. نیغه لار دا کومه ده؟ صراط الذین انعمت علیهم، دا د هغه کسانو لار ده انعمت چې تا انعام کړی دی علیهم په هغې بالهدایت په هدایت، یعنی چې چاته تا د هدایت او د نیغې لارې ښودنه کړې ده، نو دا ستا په هغې احسان دی. د دغې کسانو چې تا په احسان د هدایت کړی دی د هغې لار مونږ ته وښیه. غیر المغضوب علیهم، چې غضب نه دی شوی په هغې باندې، انعام او احسان پې شوی دی او د هغې نه بعد غضب پې نه دی شوی. لکه څنګه چې یهود دی چې په هغې باندې انعام او احسان خو شوی د موسی علیه السلام په دور کې، لیکن کله چې هغې د موسی علیه السلام نه بعد د باقی راتلونکو پیغمبرانو دشمنی اختیار کړه، نو په هغې وجه باندې په هغې غضب وشو. نو په دې ځای کې سوال دا دی چې یا الله مونږ ته د هغه کسانو لار وښیه چې تا پې انعام کړی دی، غیر المغضوب علیهم، چې غضب پې نه دی شوی، یعنی د انعام نه بعد او د احسان نه بعد په هغې ستا غضب او غصه نه ده نازله شوي. ولا الضالین، او نه ګمراهان دي. د دې نه مراد عیسیان دي چې عیسیانو باندې د الله پاک انعام وشو، د عیسی علیه السلام په برکت سره د ایمان دولت ورته نصیب شو، هدایت ورته نصیب شو، لیکن بعد کې عقیده د تثلیث اختیار کړه او عیسی علیه السلام نعوذ بالله د الله پاک زوی وګڼو، په دې وجه ګمراه شول. نو په دې آیت کې دا سوال دی، دا دعا ده چې یا الله پاکه ته مونږ ته هدایت وکړي، ته مونږ ته نیغه لار وښیې، د هغې کسانو لار راته وښیې چې تا په چا انعام کړی دی، خو د انعام نه بعد چې پې غضب شوی دی د هغې لار نه، او د انعام نه بعد د هدایت نه بعد چې څوک ګمراه شوي دي نو د هغې په شانم نه. یعنی مونږ په دغه صراط مستقیم باندې بیا همیشه قائم او دائم ولره. سورة البقرة مدنیت، سورة بقره دا مدنی سورت تی، وهي 286 آیتا، او په دې کې 286 آیتونه دي، 286 آیات مبارکه دي پکې، او په دې کې 40 رکوعات دي. الف لام میم، دا د حروف مقطعات نه دي، او د دې چې کوم مراد او معنا ده نو په هغې باندې الله پاک ډېر ښه پوهېږي. د اکثرو صورتونو په اول کې دغه شان حروف مقطعات راغلي دي چې هغه جدا جدا ویلي کېږي، لکه څنګه چې دا الف لام میم لیکلی شوی دی او الف لام میم جدا جدا ویلي کېږي، علم یا علم وغیره نه ویلي کېږي. نو د دې وجه نه دې ته حروف مقطعات وایي چې دا بیل بیل ویلي کېږي، او د دې معنا او د دې مراد دا صرف الله پاک ته معلوم دی، او هغه د دې په مراد ډېر ښه پوهېږي. ذالک، دا الکتابو، هغه کتاب دی چې د کم وعده په تورات او انجیل کې شوې ده. الکتابو په دې وجه ویلی شو چې د دې مخکینو کتابونو کې ذکر شوی دی،
که مخکینو کتابونو کې ذکر نو شوي او د مخکې نه د دې طرف ته اشاره نه و شوي نو بیا به الکتاب نه ویل کېده بلکې کتابون بغیر د الف لام نه به ذکر کېده. ذالک کتابون، دا کتاب دی. داسې ونه ویلی شو بلکې دا ویلی شو ذالک الکتابو، دا هغه کتاب دی چې د دې په مخکینو کتابونو کې تذکره موجود ده. لا ریب فیه، اس شک نشته دی پدې کې، پدې کې اس قسم شک نشته دی. دا د الله پاک د طرف نه دی، دا خبره یقینی ده. هدن، او دا کتاب رهنمایی کوونکی دی للمتقین، اهل تقوا دپاره، یعنی کم کسان چې ځان بچ کول غواړي دا گناهونو نه او د نواهی نه د حرامو نه ځان بچ کول غواړي نو دا د هغې دپاره د هدایت او د رهنمایۍ ذریعه ده. متقین څوک دي؟ اهل تقوا څوک دي؟ الذین یؤمنون، دا هغه کسان دي چې تصدیق کوي او ایمان لري بالغیب، په هغه څه باندې چې د دې نه غیب دي، د دې د نظرونو نه غایب دي، چې د دې په نظر نه راځي غایب دي، دی په هغې باندې ایمان او یقین لري په دې وجه چې الله پیغمبر ورته ویلي دي چې دا موجود دي. او هغه څه څیزونه دي هغه د مرګ نه پس ژوندي کېدل دي، جنت دی، جهنم دی، دا ټول په غیبو کې راځي، په دې باندې دی ایمان لري. ویقیمون الصلاة، او دی منځ قایموي، یعنی چې د منځ څومره حقوق دي نو هغه تمام حقوق ادا کوي او د هغې تمام حقوق و رعایت سره منځ قایموي او منځ ادا کوي. ومما رزقناهم، او بعضې د هغې نه چې مونږ دې ته ورکړي دي، ينفقون، خرچ کوي د الله پاک په طاعت کې د الله د رضا دپاره. والذین، او هغه کسان دا هم اهل تقوا دی، یؤمنون بما انزل الیک، چې ایمان لري په هغه کتاب چې تا ته نازلولی شي، یعنی په قرآن پاک ایمان لري. وما انزل من قبلک، او هغه چې نازل کړي شوي دي ستانه وړاندې، یعنی تورات او انجیل او نور صحیفې، په هغې باندې هم ایمان لري چې دا د الله پاک د طرف نه حق دی او نازل شده دي د الله د طرف نه. وبالآخرت، او په آخرت باندې په رستنی ژوند باندې هم یوقنون دی، یقین کوي. په دې دو آیتونو کې د اهل تقوا ذکر وشو چې اهل تقوا څوک دي. نو اهل تقوا د تقوا مالکان او د تقوا خاوندان هغه کسان دي چې په غیب ایمان لري، منځ قایموي او چې الله څه ورکړي دي د هغې نه خرج کوي. او اهل تقوا دا هغه کسان دي چې په پیغمبر علیه السلام کوم کتاب نازل شوی دی په هغې ایمان لري، او د هغې نه مخکې چې کوم کتابونه نازل شوي دي په هغې ایمان لري، او وروستو چې کوم ژوند را روان دی د آخرت نو په هغې هم ایمان او یقین لري. دا اهل تقوا دي. اولئک، دا کسان چې په چا کې دا صفات موجودی کوم چې په دې تیر شوي دو آیتونو کې ذکر شو، نو دا کسان چې دی علی هدن، دا په مرتبه د هدایت باندې فائز دي، یعنی دا هدایت یافته کسان دي، دی ته الله لار ښودلې ده. من ربهم، د خپل رب د طرف نه دی په هدایت فائز دي. و اولئک، او دا کسان هم المفلحون، دی کامیاب دي، یعنی دی و جنت ته ځي، د جهنم نه به بچ کیږي. ان الذین، یقینا هغه کسان، په دې ځای کې اوس ته خالصو کافرانو ذکر شروع شو، څنګه چې په دغه مخکینو آیتونو کې د خالصو مؤمنانو ذکر و، نو په دې آیتونو کې اوس د خالصو کافرانو ذکر دی. ان الذین کفروا، یقینا هغه کسان چې کفر وکړو لکه ابو لهب او ابو جهل وغیره. سواء علیهم، برابر خبره د دې دپاره، انذرتهم، که چېرته ته ویریدي،
ام لم تنذرهم یا ته اون یری دی یعنی کدی ته جهنم یره وره د الله د عذاب یره وته وره او کو وته نره لا یؤمنون دی ایمان نه لري ځکه د الله په علم کې دا خبر موجود ده چې دی به ایمان نه وروړي نو د دې د ایمان تمه مه کوه ختم الله علی قلوبهم د هغې وجه دا ده چې الله پاک مهر والدي د دې په زړونو باندې او د دې زړونه بند کړي دي نو د دې زړونو ته د خیر خبره دا نه داخليږي ختم الله علی قلوبهم الله پاک مهر والدي د دې په زړونو علی سمعهم او د دې په غوږونو باندې نو د دې غوږونه باندې چې دې غوږونو باندې څه اوري نو د هغې نه فایده نه اخلي وعلى ابصارهم او د دې په نظرونو باندې غشاوتن پرده ده نو دی حق نه ویني ولهم عذاب عظیم او د دې دپاره لوی عذاب دی په دې دوه آیتونو کې دا ذکر دی چې کم کسان پاخه کافران دي نو ای پیغمبر علیه السلام که ته هغې ته د جهنم او د الله د عذاب یره وورې که ونرې نو ایمان نه لري د هغې وجه دا ده چې الله پاک د هغې د کفر و شرک په وجه د هغې په زړونو مهر والی دی د هغې په غوږونو باندې او د هغې په سترګو باندې پرده ده نو هغې د ستا د دعوت و تبلیغ نه فایده نه اخلي او د هغې دپاره لوی عذاب مقرر دی نو که ستا په خبره هغې د دین اسلام طرف ته نه راځي نو په دې غمجن کېږه ما اوس د دې ځای نه بعد په راتلونکي رکوع کې د منافقانو تذکره ده خالص مؤمنان هغې ته وایي چې په ظاهر او باطن دواړه ایمان لرونکي وي او خالص کافران هغې ته وایي چې په هر قسم سره په ظاهر او باطن دواړو کې کفر کوي او منافق هغې ته وایي چې په ظاهر باندې ایمان ښکاره کوي چې زه مؤمن یم او په پټه باندې په زړه کې کفر وي نو په دې رکوع کې د منافقانو ذکر دی ومن الناس او په خلقو کې بعض من هغه دی یقولو چې وی آمنا بالله وبالیوم الاخر مونږ ایمان وروړو په الله باندې او د قیامت پر ورځ باندې په وروستۍ ورځ یعنې د قیامت پر ورځ وما هم او نه دي دی بمؤمنین ایمان لرونکي یعنی اسې وی خو ایمان یعنی د زړه یقین یې نشته یخادعون الله والذین آمنوا دی دوکبازی کوي الله سره او هغه کسانو سره چې ایمان یې راوړی دی یعنی داسې کوي چې دی په زړه کې کوم کفر پټ کړی دی نو هغه نه ښکاره کوي د هغې خلاف ښکاره کوي یعنی ایمان ښکاره کوي او کفر پټ ساتي او په دې وجه باندې دی د کفر چې کوم دنیوي احکام دي نو د هغې نه ځان بچ ساتي د کفر چې کوم دنیوي سزا ده نو د هغې نه ځان بچ ساتي او د دې دا خیال دی چې په دې طریقه مونږ الله له مؤمنانو له دوکه ورکو نو یخادعون الله والذین آمنوا دی دوکه بازی کوي الله سره او هغه کسانو سره چې ایمان یې راوړی دی وما یخدعون الا انفسهم او دی دوکه نه ورکوي مګر خپلو ځانونو ته ځکه چې دا دی کم کار کوي د دې چې دا کم طرز عمل دی نو د دې سزا او وبال به په دې باندې او هغه داسې چې الله پاک به خپل پیغمبر ته د دې د باطن اطلاع او خبر ورکي نو دی به رسوا او شرمنده شي او په آخرت کې به دې ته چې د دې په زړونو کې کوم پټ کفر دی د هغې سزا ورکولی شي وما یشعرون او دی نه پوهیږي په دې باندې چې د دې د منافقت انجام څه دی فی قلوبهم د دې په زړونو کې مرض دی مرض څه دی شک دی پکې منافقت دی پکې نو دا شک او منافقت دا زړه بیماری او زړه چې دی نو دا کمزوري کوي فزادهم الله نو پس زیات که الله دی لره مرضن په مرض کې یعنی چې څومره
قرآن پاک زیات نازلیږي نو دی د قرآن پاک د زیات حصے نه انکار کوي او شک پکې کوي نو کفر او مرض زیاتیږي. ولهم عذاب علیم او د دې دپاره عذاب د دردناک بما کانوا یکذبون په دې وجه باندې چې دی به دروغ وي. واذا قیل لهم او کله چې وویلي شو دې منافقانو ته لا تفسدوا فی الارض تاسو فساد مکوئ په ځمکه کې، یعنې دا په پټه باندې کفر کول او نور خلق د ایمان او اسلام د لارې نه منې کول دا فساد دی او دا تاسو مکوئ. قالو نو دی وی انما نحن مصلحون یقینا مونږ اصلاح کوونکي یو، یعنې دا مونږ چې کوم کار کوو دا فساد نه دی. الله پاک د دې رد کی او فرمای الا خبردار انهم یقینا دا منافقان هم المفسدون دا فساد کوونکي دي ولکن لا یشعرون لیکن دی ته پته نه لګي چې دا دی کوم طرز عمل اختیار کړی دی دا فساد دی. واذا قیل لهم آمنوا او هر کله چې دی ته وویلی شي چې تاسو ایمان راوړئ کما آمن الناسو لکه څنګه چې نورو خلقو ایمان راوړی دی، یعنی څنګه چې د پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو ایمان راوړی دی داسې ایمان راوړی. قالو نو دی وی انؤمنو آیا مونږ ایمان راوړو کما آمن السفهاء لکه څنګه چې ایمان راوړی دی بېوقوفو، یعنی دی چې څنګه کار کړی دی داسې مونږ نه کوو. الله پاک د دې د خبرې رد فرمایي الا خبردار انهم یقینا دا منافقان هم السفهاء دی بے وقوف دی ولکن لا یعلمون لیکن دی ته پته نه لګي. واذا لقوا الذین او هر کله چې دی ملاقاتو کې هغه کسانو سره آمنو چې ایمان یې راوړی دی هغې سره مخامخ شي قالو نو دی ورته وی آمنا مونږ ایمان راوړی دی. کله چې مؤمنانو سره مخامخ شي نو وی مونږ ایمان راوړی دی. واذا خلو او هر کله چې دی ځان لشي د هغې الى شیاطینهم او لال شي خپلو شیطانانو ته او خپلو مشرانو ته قالو نو دی وی انا معکم مونږ تاسو سره یو یعنې ستاسو په دین یو. انما نحن مستهزئون یقینا مونږه استهزاء او ټوقې او مسخرې کوونکي یو مؤمنانو پورې، یعنې د ایمان اظهار کوو او په اصل کې وی مؤمنان نه یو نو دا خو مونږ هغې پورې هسې خندا کوو، نور اصل کې مونږ تاسو سره یو. داسې دی خپلو منافقانو مشرانو ته وی. الله یستهزئ بهم الله پاک با یستهزئ سزا د ټوقو ورکي بهم دیتا، یعنی دی چې دا کم مسلمانانو پورې مؤمنانو پورې استهزاء کوي مسخرې کوي د دې سزا به الله دی ته ورکي. الله پاک به یستهزئ سزا ورکي د ټوقو د دی بهم دیتا ویمدهم او دی ته مهلت ورکي فی طغیانهم د دی په سرکشۍ کې، یعنی دی چې دا کفر کې د حد نه تجاوز کوي په دې کې دی ته مهلت ورکوي. یعمهون چې دی په تردد کې دی او حیران دی. اولئک دا کسان الذین دا هغه کسان دی دا منافقان هغه کسان دی اشتروا الضلالة چې دی واغشته گمراهی بالهدایت د هدایت په بدل کې، یعنی هدایت ورکو او گمراهی په واغشته. د دې په نظر کې گمراهی بهتر ده، لکه څنګه چې څوک پیسې ورکي او په هغې یو څیز واخلي نو هغه څیز د انسان په نظر کې بهتري پیسې نه وي. دغه شان دی هدایت ورکو د هغې په بدل کې گمراهی واغشته دی ته گمراهی ښه ښکاري. فما ربحت تجارتهم نو د دې تجارت ګټه ونه کړه، یعنی څوک چې هدایت ورکي او د هغې په بدل کې گمراهی خپله کی نو دا د ګټې تجارت نه دی. وما کانوا مهتدین او نه دی په هدایت، یعنی د دې دا کار د هدایت کار نه دی او دا ټیک کار نه دی. مثلهم مثال د دې کسانو کمثل الذی پشانت د مثال د هغه کس د استوقد نارن چې هغه اور بل کی، یعنی د دې منافقانو د منافقت مثال
داسې دی لکه یو انسان دی او هغه په تیاره کې اور بل کی. فلما اضاءت پس هر کله چې روښانه کی دغه اور ما حوله هغه ځای چې غیر چاپیره د دغه انسان نه، نو دغه انسان په دغه رڼا کې نظر لګي، د دغه اور نه ګرمواله حاصلوي، او چې څومره مضر څیزونه په تیاره کې انسان ته نږدې راځي نو د هغې ټولو نه دی د دې اور په وجه په امن کې شي. نو چې دا فواید دته حاصل شي نو ذهب الله، الله پاک بوزي بنورهم د دې دا رڼا او دغه اور وله مړ کي. وترکهم او پرېږدي دوی فی ظلمات په تیارو کې لا یبصرون چې نظر یې نه لګي او حیران پاتې شي، لار ورته نه ښکاري، یریږي. همدغه شان دا کسان دي چې دی د ایمان کلمه کله ظاهره کړه او ایمان یې ښکاره که چې مونږ ایمان راوړی دی، نو دی په امن کې شو. خو چې کله دی مړه شي نو د خپل باطینی کفر د وجې نه او د پټ کفر د وجې نه به دی په خوف کې او په عذاب کې مبتلا شي. نو د دې د ظاهري ایمان دغه لږه شانتې فایده ده. صمون دی کانه دی یعنی د حق خبره اورینه، بکمون او ګونګیان دی د حق خبره د دی په خولې نه راځي، عمیون او ړانده دی حق لار ورته نه ښکاري، فهم لا یرجعون نو پس دی د ګمراهۍ نه را واپس کیږي. او کصیب یا د دې مثال په شانتې د باران دی، یعنی چې په څه کسانی په هغې باندې باران کیږي، من السماء د اسمان نه، فیه او په دغه باران کې ظلمات تیارې وي، ورعد او په هغې کې اوازونه وي د تندرونو، وبرق او په هغې کې برېښنا وي د بجلۍ. نو تیارې وي پکې، د تندرونو اوازونه وي پکې، برېښنا وي پکې د بجلۍ. د دې وجې نه یجعلون اصابعهم فی آذانهم، دغه کم کسان چې په دې باران کې وي نو دی اږدي اصابعهم خپلې ګوتې یعنې د ګوتو سرونه فی آذانهم په خپلو غوږونو کې، من الصواعق د تندرونو د وجې نه چې د تندر اواز راشي نو دی په فوراً په غوږونو کې د ګوتو سرونه کیږي. حذر الموت د مرګ د یارې نه یعنی یریږي. همدغه شان دا کسان دی منافقان چې کله قرآن پاک نازلیږي او په دې کې د کفر ذکر کیږي چې دا کفر چې دی دا د تیارو په شانتې دی، او په دې کې د ګناهونو د سزا ذکر کیږي چې هغه د تندرونو د اوازونو په شانتې دی، او په دې کې روښانه دلایل او واضح دلایل ذکر کیږي چې هغه د بجلی د برېښنا په شانتې دی. نو دی په دغه وخت کې د خپل غوږونه بندوي دې دپاره چې دی دا قرآن ونري، او دی وی اسې نه چې د دې قرآن اورېدو سره زمونږه زړونو کې میلان پیدا شي ایمان ته، او اسې نه چې مونږ نه د خپل پلار نیکه دین پاتې شي. او د دې په نیز باندې دا مرګ دی، دی دا مرګ ګڼي چې دی د خپل پلار نیکه عقیده پرېږدي او د دین حق طرف ته راشي. والله محیط او الله پاک احاطه کوونکی دی او قابو کوونکی دی بالکافرین کافرانو لره، یعنی کافران د الله پاک د علم او د قدرت نه بار کېدی نشي. الله پاک ته د دې د تمامو احوالو پته ده او په هر قسم حالاتو کې الله پاک په دې قدرت لري، دی د الله پاک نه چرته تښتېدی نشي. یکاد البرق قریب ده چې دغه برېښنا یخطف ابصارهم د دې نظرونه او تختی یعنی د دې نظرونه ختم کی، داسې برېښنا وي. کلما اضاء لهم هر کله چې دغه برېښنا رڼا وکړي د دې دپاره مشوا فیه نو دی په هغې کې روان شي. و اذا اظلم علیهم او هر کله چې په دې باندې تیاره راولي یعنی برېښنا ختم شي او تیاره شي، قامو نو دی بیا ودرېږي.
نو دغسې مثال د دیم دی چې دی په قرآن پاک کې د خپل مزاج مطابق څه وویني ووري نو زړه یې وشي د ایمان طرف ته د راتلو، لیکن کله چې پکې داسې څه وویني چې هغه د دې په مزاج باندې ناڅاپه وي نو بیا دی واپس شي د ایمان نه او په خپل کفر برقرار پاتې شي، نو دی د ایمان او د کفر په منځ کې مذبذبي. ولو شاء الله که چرته الله غوستی لذهب بسمعهم نو د دې قوت سماعت به ختم کړو، و ابصارهم او د دې نظرونه به هم ختم کړو. ان الله على كل شيء قدير، یقینا الله پاک په هر یو سیز باندې قدرت لرونکی دی. یا ایها الناس اے ټول خلقو اعبدوا ربکم الذي تاسو عبادت کوئ د خپل هغه رب خلقکم چې تاسو یې پیدا کړئ، والذین هغه کسان پیدا کړل من قبلکم چې ستاسو نه وړاندې تیر شوي دي، لعلکم تتقون دې دپاره چې تاسو تقوا اختیار کې، دې دپاره چې تاسو ځان بچ کې د الله په عبادت سره د الله د عذاب نه. په مخکې آیتونو کې ذکر وشو چې انسانان دا په دریو ډلو کې تقسیم دي، خالص مؤمنان، خالص کافران او منافقان. په دې آیت کې ذکر دی چې اے ټول خلقو تاسو ته د الله پاک یو حکم دی چې تاسو د الله عبادت کوئ، کم رب چې تاسو پیدا کړی ستاسو نه مخکینی خلق هم پیدا کړي دي او د هغه په عبادت په تاسو د هغه د سزا او عذاب نه بچ کیږئ. په دې کې د اتحاد او د اتفاق حکم دی چې تاسو خپلو کې اختلاف پیدا کو، څوک مؤمنان شوی، څوک کافران شوی، څوک منافقان شوی. داسې مه کوئ، ټول یو شان د الله پاک عبادت کوئ او ټول یو شان په الله پاک ایمان راوړئ او په عقیده د توحید کې او د الله په عبادت کې یو شی اتحاد پیدا کی. الذي هغه ذات جعل لکم الارض فراشا چې پیدا یې کړه ستاسو دپاره ځمکه فراشن چې دا بچونه ده او بستره ده، لکه څنګه چې بستره لاندې اچولی شي او په هغې باندې تاسو آرام کوئ، نو دغسې دا ځمکه ستاسو دپاره نرمه ده او په دې کې تاسو ژوند تېروئ. والسماء او اسمان پیدا که بناء چت، څنګه چې چت ستاسو د پاسه وي او سورې د باندې کوي دغسې په تاسو د پاسه اسمان دی. وانزل من السماء ماء او نازل کړي د اسمان د طرف نه اوبه، یعنی د باران په شکل کې. فاخرج به نو پس راوی وست په دغه اوبو سره من الثمرات مختلف قسم میوې، رزقا لکم ستاسو د رزق په طور باندې ستاسو د خوراک دپاره. فلا تجعلوا لله نو پس تاسو مگر زوی د الله دپاره اندادن شریکان، یعنی د الله پاک سره څوک شریک مه جوړوئ، شرک مه کوئ. وانتم تعلمون او حال دا دی چې تاسو ته پته لګي چې الله خالق دی او دا تاسو چې څه معبودان باطله د الله سره شریکوي نو دی سم نشي پیدا کولی. وان کنتم فی ریب او که چرته کې تاسو په شک کې، یعنی ذالک الکتاب لا ریب فیه، په دې قرآن پاک کې خو شک نشته، خو که تاسو پکې بیا هم شک کوئ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ او که چرته تاسو په شک کې مما نزلنا علی عبدنا، د هغه کتاب باره کې نزلنا چې هغه مونږ نازل کړی دی علی عبدنا په خپل کامل بنده باندې، یعنی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مونږ کوم کتاب نازل کړی دی، نو که تاسو په شک کې چې دا د الله د طرف نه دی او دا انسان جوړ کړی دی، نو تاسو هم انسانان یې. فأتو بصورت نو پس تاسو پیش کې او راوړئ یو صورت من مثله د دې قرآن منزل په مثل او د دې په شان، یعنی دا کم قرآن چې نازل کړی شوی د دې په مثل یو صورت پیش کې او راوړئ چې د دې په شانتې فصاحت او بلاغت پکې، د دې په شان ښکلي الفاظ پکې، د دې په شانتې د غیب و خبرونه پکې،
او صورت چې دی نو دا یو د قرآن پاک ټوکړې او حصې ته وایي چې د هغې اول آخر موجودي او په هغې کې کم از کم 3 آیتونه دې ته صورت وایي. ودعو شهداءکم او تاسو را وغواړئ او راوبلئ خپل معبودان باطله من دون الله د الله نه سوا چې هغې د سره مدد وکړي د هغې نه پکې مدد وغواړئ. ان کنتم صادقین که چېرته تاسو رښتیني یې چې د محمد صلی الله علیه وسلم دا کتاب د ځان نه جوړ کړی دی نو تاسو هم داسې وکړئ ځکه تاسو هم عرب یې او تاسو هم فصیحان او بلیغان یې. نو کله چې د عربو د دې نه عاجز شو او د قرآن پاک په مثل باندې نه یو صورت پیش کړ نه لس صورته پیش کړل او د دې د مقابلې نه چې کله عاجز شو نو د الله پاک د طرف نه حکم نازل شو فإن لم تفعلوا که چېرته تاسو نشئ کولی دا کار یعنی دا صورت نشئ پیش کولی ولن تفعلوا او بالکل تاسو داسې نشئ کولی ځکه ستاسو عجز چې دی نو دا ظاهر دی تاسو عاجزه یې د دې نه. فاتقو نو پس تاسو ځان وساتئ ایمان راوړئ په الله پاک باندې او په دې خبرم ایمان راوړئ چې دا د بشر کلام نه دی او په دې ایمان سره تاسو ځان وساتئ النار التي فاتقوا النار التي تاسو ځان وساتئ د هغه اور نه وقودها الناس چې د هغې خشاک دا خلق دی یعنی کافران به پکې سوځي والحجارة او کاڼي دي لکه د کافرانو چې کوم بوتان دي د کاڼو نه جوړ او پکې سوځي. او عدت او دغه اور تیار کړی شوی دی للکافرین د کافرانو دپاره نو د هغې اور نه تاسو ځان وساتئ او تاسو ایمان راوړئ په دې قرآن باندې د الله پاک په توحید باندې. وبشر د قرآن پاک دا اسلوب او طریقې کار دی چې کله د کافرانو ذکر وشي د جهنم ذکر وشي نو بیا د جنت ذکر کیږي د مؤمنانو ذکر کیږي. نو مخکې د اور او د کافرانو ذکر وشو اوس مؤمنانو ته د جنت زیری ورکولی کیږي. وبشر الذین آمنوا او ای پیغمبر علیه السلام ته خبر ورک او زیری ورک هغه کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړي دي هغې ته زیری ورکه ان لهم جنات چې یقینا د هغې دپاره جنتونه مقرر دي تجري من تحتها الانهار چې د هغې د اونو لاندې به بیږي نهرونه یعنې په هغې کې به نهرونه وي. کلما رزقوا منها هر کله چې دي ته ورکړي شي او په دې باندې وخوړلی شي منها د دغه جنتونو نه من ثمرة سمیوه رزقا د خوراک په طور باندې ورکړي شي قالو نو دی به وي هذا الذي دا خو هغه میوه ده رزقنا من قبل چې مونږ ته راکړی شوې وه د دې نه وړاندې یعنې د دې نه وړاندې په جنت کې دا میوه مونږ ته میلو شوې وه دا خو مونږ یو ځل خوړلې ده یا د دې نه وړاندې په دنیا کې دا مونږ ته میلو شوې وه. واتو به او حال دا دی چې راوړی شوي به دوی ته به دغه متشابهن د هغې په شان یعنی د هغې په شان په رنګ کې به د هغې په شانتې په جسامت کې به لیکن د هغې خوند به د هغې نه مختلفي ذایقه به د هغه مخکې د ذایقې نه بدلی. ولهم او د دې دپاره به فیها په دې جنتونو کې ازواج بیبیانې وي مطهرة پاکیزه د هر قسم عیوبونه او د دنیوي نقایصونه د بدو اخلاقونه به پاکی وي. وهم فیها خالدون او دی به په دې جنتونو کې همیشه وي نه به په دې باندې فنا راځي نه به دې د دې جنتونو نه څوک وباسي. ان الله بېشکه الله پاک لا یستحی حیا نه کوي ان یضرب مثلا دا چې بیان کی یو مثال ما هر قسم مثال یعنی بعوضتن
د ماشي فما فوقها یا د دینا پورته، یعنی د ماشي مثال ورکی، د مچ مثال ورکی، یا د دینا پورته یا د دینا ښکته، د دینا د غټ سیز، د دینا د وړوکي سیز، هر قسم مثال چې الله پاک ورکی نو په دې کې څه حیا نه کوي. کافرانو به دا وی چې الله پاک ډېر لوی ذات دی، نو هغه په خپل کتاب کې د ماشي او د مچ او د دې د وزر او د دې سیزونو تذکره ولې کوي دومره لوی ذات. الله پاک فرمایي چې الله پاک حیا نه کوي چې داسې قسمه مثال تاسو ته بیانوي، نو دا ستاسو د پویولو دپاره دي، او په دې مثال سره تاسو ته الله پاک ستاسو د دې بوتانو د معبودان باطله حیثیت درخی چې د دې څه حیثیت دی. نو د الله پاک د لوی ذات سره د دې وړوکو څیزونو څه نسبت نشته، او داسې د عیب خبره نه ده چې الله پاک د دې ذکر ولې کوي. د ځان دپاره نه کوي، ځان سره نسبت نه ورکوي، د دې نسبت ستاسو معبودان باطله سره دی چې ان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه، چې د دې معبودان باطلنو د دې بوتانو نه یو څیز هغه مچ ترېنه واخلي اوچتی کړي، نو دوی د هغه مچ نه خپل څیز واپس نشي اخیستی. نو په دې کې د دې د بوتانو د معبودان باطله عجز ذکر شوی دی، د الله پاک د ذات سره د دې څه نسبت نشته. نو الله پاک لا یستحیی ان یضرب مثلا، حیا نه کوي او نه پرېږدي دا چې بیان کی یو مثال، مثلا ما یو قسم مثال، بعودتن د ماشی فما فوقها یا د دین پورته، یعنی په حقارت کی یا د دین پورته په جسامت کی. فاما الذین آمنوا، پس هغه کسان چې ایمان یې راوړی دي، فیعلمون هغوی پوهیږي انه الحق چې یقینا دا مثال حق او ثابت دی من ربهم د دې د رب د طرف نه. واما الذین، هغه کسان کفروا چې کفر یې کړی دی، فیقولون پس هغوی وی ماذا څه دی دا څیز اراد الله بهذا چې الله پاک اراده کړې ده په دې سره، مثلا د مثال، یعنی دا څه څیز دی چې الله پاک په دې سره مثال بیانوي. یضل به، الله پاک گمراه کوي د دې مثال په ذریعه کثیرا ډیر خلق، یعنی د حق نه گمراه کوي ځکه چې ای د دې مثال نه انکار کوي. ویهدی به، او الله پاک هدایت کوي د دې مثال په ذریعه کثیرا ډیرو خلقو ته ځکه چې ډیر خلق مؤمنان د دې ایمان د دې مثال تصدیق کوي او په دې مثال یقین لري، نو د هغې دپاره دا د هدایت ذریعه ګرځي. وما یضل به، او الله پاک نو گمراه کوي په دې سره الا الفاسقین مگر فاسقان، یعنی چې کوم کسان د الله پاک د طاعت نه او د الله پاک د فرمان بردارۍ نه په بل طرف رواني، نو هغوی په دې گمراه کیږي. الذین، دا فاسقان هغه کسان دي، ینقضون چې دی ماتی عهد الله، د الله پاک عهد او میثاق، یعنی الله پاک چې دی سره په مخکینو کتابونو کې د پیغمبر علیه السلام باره کې د ایمان کوم عهد کړی دی، نو دی هغه ماتی. من بعد میثاقه، پس د هغې د مضبوط والی نه. ویقطعون، او دی کټ کوي ما هغه څیز امر الله به چې الله پاک امر کړی دی په هغې سره، ان یوصله دا چې پیوس کړي شي، یعنی په پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړل د دې الله پاک امر کړی، نو دی دا ایمان نه راوړي، دا ایمان کټ کوي او ختموي. یا رشتہ داری پالل د دې الله پاک امر کړی، نو دی رشتہ داری نه پالي بلکې رشتہ داری کټ کوي. ویفسدون، او دی فساد کوي فی الارض پزمکه کې، یعنی گناهونه کوي او خلق د ایمان نه منې کوي. اولئک، دا کسان هم الخاسرون، دی تاوان کوونکي دي ځکه چې دی به همیشه دپاره اور ته ځي. کیف تکفرون، څنګه تاسو انکار کوئ او څنګه تاسو کفر کوئ بالله د الله پاک نه،
یعنی تاسو الله پاک نه انکار څنګه کوئ؟ وکنتم امواتا او حال دا دی چې تاسو خو مړه وئ، فاحیاکم نو الله پاک تاسو ژوندي کړئ، ثم یمیتکم بیا به الله پاک تاسو مړه کوي، ثم یحییکم بیا به تاسو دوباره ژوندي کوي، ثم الیه ترجعون بیا به تاسو الله پاک ته واپس کولی شئ. نو الله پاک به تاسو ته د دغه دوباره ژوندي کېدو نه بعد تاسو ته د ستاسو د اعمالو بدله درکوي، که نیک اعمالي نو ثواب او که بد اعمالي نو د هغې سزا. هو الذي الله پاک هغه ذات دی خلق لکم ما فی الارض جمیعا چې پیدا یې کړل ستاسو دپاره هغه څه چې په ځمکه کې دي ټول په ټوله، ثم استوی بیا الله پاک اراده وکړه الی السماء د اسمان طرف ته، فسواهن نو پس برابر یې کړل او پیدا یې کړل د اسمانونه سبع سماوات او اسمانونه، وهو بكل شیء علیم او دغه الله پاک په هر یو څیز باندې علیمون ډیر پوی دی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَيَاد کا هغه وخت چې او فرمایل ستا پروردگار للملائکة فرشتو ته، انی جاعل یقینا ز پیدا کوونکیم فی الارض پزمکه کې خلیفتن یو داسې مخلوق چې یو د بل نه بعد برازي، یعنی یو نسل بزي او بل نسل برازي، لکه څنګه چې دی ویجعلکم خلفاء الارض الله پاک تاسو د ځمکې خلیفګان ګرځي، یعنی تاسو کې یو نسل ځي نو بل نسل راځي او د هغې ځای نیسي. فرشتو چې دا واورېدل نو هغوی ته خو دا پته وه چې په دې ځمکه کې داسې یو مخلوق مخکې تیر شوی دی چې هغه پیریانو او هغوی سرکشي وکړه، نو الله پاک هغوی ختم کړل. نو هغې باندې قیاس وکړو او عرض یې وکړو، قالو اوی فرشتو اتجعل فیها آیت پیدا کې ای زمونږ رب فیها په دې ځمکه کې، من یفسد فیها هغه څوک چې فساد به کوي په دې ځمکه کې، یعنی ګناهونه به کوي، ویسفک الدماء او وینې به تویوي، یعنی قتلونه به کوي، لکه څنګه چې د دې موجوده مخلوق نه چې کوم ته اراده لري چې پیدا کې د دې نه مخکې چې کوم مخلوق تیر شو نو هغې هم داسې کړي. ونحنو او مونږه نسبحو تسبیح او پاکی بیانو بحمدک ستا د حمد او د تعریف سره، یعنی مونږه سبحان الله و بحمده دا دی کلماتو سره ستا تسبیح او ستا پاکی بیانو. ونقدس لک او مونږه ستا تقدیس بیانو او تا منزه او پاک ګڼو د هغه څیزونو نه چې ستا د شان سره لایق او مناسب نه دي. قال الله پاک ورته وفرمایل انی اعلم یقینا زه پوهیږم ما په هغه څه لا تعلمون چې تاسو پرې نه پوهیږئ، یعنی چې په دې کې کوم مصلحت او حکمت دی نو د هغې تاسو ته پته نه لګي. او چې کله بیا الله پاک آدم علیه السلام پیدا کو، وعلم آدم الاسماء الله پاک تعلیم ورک آدم علیه السلام ته الاسماء د ټولو نومونو، یعنی چې څومره څیزونه دي د هغې د نومونو تعلیم یې ورکو، کلها د ټولو. ثم عرضهم بیا الله پاک پیش کړل دغه څیزونه، یعنی دغه مسمیات چې د کومو څیزونو نومونه نو هغه الله پیش کړل علی الملائکة فرشتو ته. فقال نو الله پاک هغوی ته فرمایل انبئونی تاسو ما ته خبر راکې ای فرشتو باسماء هؤلاء د دې څیزونو د نومونو، ان کنتم صادقین که چېرته تاسو رښتینی یې، یعنی تاسو دا وی چې نوی مخلوق پیدا کولو ته ضرورت او حاجت نشته او مونږ کافي استا د تسبیح او د حمد دپاره، نو که ستاسو دا خبره ټیکي نو تاسو د دې څیزونو نومونه ماته ووایئ چې د دې څه نومونه دي. قالو نو فرشتو وویل سبحانک پاکي د تا لره، لا علم لنا مونږ ته هیڅ علم نشته دی الا ما علمتنا مگر هغه چې تا مونږ ته تعلیم را کړی دی، یعنی چې تا مونږ ته څه ښودلي دي هغه مونږ له راځي، نور څه نه راځي.
انک انت العلیم الحکیم، یقینا بیشک ته ډیر علم والا ډیر حکمت والا. قال نو الله پاک او فرمایل یا آدم اے آدم علیہ السلام انبئهم ته خبر ورک دی فرشتو ته باسمائهم د دې سیزونو د نومونو، یعنی چې دا څه سیزونه دي او د دې حکمت څه دی د پیدا کېدو، یعنی د دې کار څه دی، دا څه کوي، د کم کار دپاره الله پاک دا سیزونه پیدا کړي دي. قال یا آدم الله پاک فرمایل اے آدم علیہ السلام انبئهم ته خبر ورک دی ته باسمائهم د دې سیزونو د نومونو. فلما پس هر کله انبأهم چې آدم علیہ السلام خبر ورکو د فرشتو ته باسمائهم د دې سیزونو د نومونو، قال نو الله پاک او فرمایل فرشتو ته الم اقل لكم آیا ما تاسو تویلینو انی اعلمو چې یقینا زه پوهیږم غیب السماوات والارض د اسمانونو د ځمکې په غیبو باندې، یعنی چې څه په دې کې غایب دي او د مخلوقاتو د علم نه او د رسایې نه بار دي، هغې ته د مخلوقاتو علم نه رسي، نو هغه د الله پاک په علم کې دي. و اعلمو او زه پوهیږم ما په هغې تبدونه چې تاسو یې ښکاره کوئ، وما کنتم تکتمون او هغه چې تاسو یې پټوئ، یعنی چې تاسو کومه خبره د کمې خبرې اظهار وکړو اما ته پته لګي که کومه خبره م ښکاره کړې نه ده نو هغه م راته پته لګي. وإذ قلنا للملائکة او یاد که هغه وخت چې مونږ ووی فرشتو ته اسجدو تاسو سجده وکړئ لآدم آدم علیه السلام ته، چې دا د تعظیم سجده وه. آدم علیہ السلام د سوال جواب ورک او فرشتو اظهار د دیو که چې مونږ ته پته نه لګي. الله پاک ورته وفرمایل اوس آدم علیہ السلام ته د تعظیم سجده وکړئ زما په حکم. فسجدو نو پس ټولو فرشتو سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس اونکړه چې دا د فرشتو په مابین کې او دا د پیریانو د نسل نو. واستکبر ابا واستکبر انکار وکړو، واستکبر او تکبر وکړو، یعنی ځان د آدم علیه السلام نه بهتر وګڼو، په دې وجه انکار د سجدې نه وکړو چې زه سجده نه کوم. ابا واستکبر انکار وکړو، واستکبر او تکبر وکړو، وکانه من الکافرین او ودی د کافرانو نه، یعنی د الله پاک په علم کې د مخکې نه وه چې دی به داسې کوي. وقلنا او مونږ اوی یا آدم ای آدم علیه السلام اسکن انت ته اوسیږه وزوجک ستا بیبي دې م اوسیږي الجنت په جنت کې وکلا منها او تاسو خورئ د دې جنت نه رغدا فراخه حیث شئتما کوم ځای چې ستاسو خوښوي، یعنی جنت کې چې کوم ځای خوښوي نو هلته کې د جنت سیزونه او د جنت نعمتونه دا خورئ. ولا تقربا او تاسو منځدې کېږئ هذه الشجرة دې اونې ته، یعنی د دې نه خوراک مه کوئ، یو خاص قسم اونې ورته یاده کړه. فتکونا پس ګورې شی به تاسو، یعنی که تاسو د دې نه خوراک وکړو نو تاسو شی به من الظالمین دا ناانصافي کوونکو نه، یعنی ځان سره به زیاتي وکړې، ځان سره به ناانصافي وکړې، د جنت نه به په دې سره بار شئ که تاسو داسې وکړل. فازلهما نو پس اخویو او خطا کو دې دواړو لره الشیطانو شیطان دا دواړه خطا کړل، آدم علیه السلام او حوا علیه السلام. شیطان دوکه کړل، خطا یې کړل او وسوسه یې ورته په زړه کې واچوله او راوی وستل عنها د دې جنت نه. فازلهما نو پس خطا کړل دې دواړو لره الشیطانو شیطان، دی یې خطا کړل او راوی وستل عنها د جنت نه، یعنی د خطا په وجه د جنت نه راووتل. فاخرجهما مما کانا فیه نو پس دی یې راوویستل مما د هغه څه نه
کانا فیه چې دی پکیو، یعنی دی په کومو مزو کیو، په کومو نعمتونو کیو، د هغې نه را بهر کړل. وقلنا او مونږ وی دی ته اهبطو تاسو کوشه، یعنی آدم علیه السلام ته، حوا علیه السلام ته، او ورسره شیطان ته موی چې تاسو کوشه. بعضکم بعض په تاسو کې بلې بعضین د بعض نورو دپاره عدوون دشمنان وي، یعنی پیریان او انسانان به په خپلو کې د یو بل دشمنانی. یا دا مطلب دی چې آدم علیه السلام او حوا علیه السلام ته الله پاک فرمایل چې ستاسو په اولاد کې به بعضې د بعضې نورو دشمنانی. ولکم او ستاسو دپاره به فی الارض په ځمکه کې مستقر د قراري ځای وي، د اوسېدو ځای به وي، و متاع او فایده اخیستل به وي د ځمکې د څیزونو نه الی حین یو مقرر وخت پورې. فتلقى آدم من ربه پس دکړي آدم علیه السلام د خپل رب نه کلمات یو څو کلمې چې هغه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دا کلمې دي. نو دا الله پاک نه آدم علیه السلام زده کړي او د دې په ذریعه باندې استغفار وکړو، د دې په ذریعه باندې الله پاک نه دعا وغوښتله. فتاب علیه، نو الله پاک توبه قبول کړه. فتاب علیه، نو پس الله پاک توبه قبول کړه د آدم علیه السلام. انه یقینا الله پاک هو التواب، هغه توبه قبلونکی دی د خپلو بندګانو، الرحیم او مهربان دی. قلنا مونږ وی اهبطوا منها تاسو کوشئ د دې جنت نه جمیعا ټول. فاما یأتینکم پس که چرته تاسو ته راغی مني زما د طرف نه هدن هدایت، یعنی کتاب د ته راغی او رسول د ته راغی. فمن تبع هدایا، نو پس هغه څوک چې هغه اتباع وکړه زما د هدایت، یعنی په ما باندې ایمان راوړو او زما خبره اومنله. فلا خوف علیهم، نو پس نه به یره په دی باندې، ولا هم یحزنون او نه به دی غمجن کیږي. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، او هغه کسان چې کفر یې کړی دی او نسبت د دروغ کوي زمونږ آیتونو ته، اولئک دغه کسان اصحاب النار اور والا دی، هم فیها خالدون دی به په دې اور کې همیشه وي، نه به فنا کیږي او نه به د جهنم د دغه اور نه روزي. اوسه پورې د یا ایها الناس په ذریعه باندې عام خلقو ته خطابو، عمومي خطابو. اوس د یا بنی اسرائیل په ذریعه سره خاص خطاب دی، یو خاص قوم ته، یو خاص ډلې ته. یا بنی اسرائیل، ای د یعقوب علیه السلام اولاد، اے د یعقوب علیہ السلام زامنو، اذکروا تاسو یاد کې نعمتی التی زما اغه نعمت انعمت علیکم چې ما په تاسو کړی دی، یعنی ستاسو په پلارانو باندې مې چې کوم نعمت کړی دی هغه یاد کې. د فرعون نه مې نجات ورکړی دی، د سمندر په منځ کې مې لار ورکړې ده، او دغه شان په هغې باندې به مې د اوریځې په ذریعه سورې کو. نو دا مختلف قسم نعمتونه ستاسو په پلارانو ما کړي دي. د دې شکر دا دی چې زما طاعتو کې، زما بندګیو کې. و اوفو او تاسو پوره کې بعهدی زما عهد، یعنی ما تاسو سره عهد کړی دی ستاسو په کتابونو کې، ستاسو د پیغمبرانو په وساطت او د هغې په ذریعه چې زما د آخري زمانی پیغمبر چې کله راشي، آخري پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم، نو په هغه به ایمان راوړی. نو دغه عهد چې دی دا سرته ورسوی، دغه معاهده دا پوره کې، په دې باندې وفا وکړي. و اوفو او تاسو پوره کې بعهدی زما عهد او زما لوز چې تاسو سره مې کړی دی، او تاسو نه مې وعده اخیستې ده چې په دغه پیغمبر به ایمان راوړي. اوفی نو زبم پورا کم بعهدکم ستاسو عهد، یعنی ما چې ستاسو د مدد او د نصرت او تاسو له ثواب درکولو، تاسو له جنت درکولو کم عهد تاسو سره په بدل کې کړی دی، نو زبم هغه تاسو سره پورا کم.
و ایای فرهبون او خاص زمان تاسو ویریږئ، یعنی دا عهد سرته ورسوي او د دې په معامله کې صرف زما یاره په زړه کې راولئ، د بل چا نه مه یریږئ، مه شرمېږئ. و آمنو او تاسو ایمان راوړئ بما انزلتو په هغې چې ما نازل کړي دي، یعنی قرآن پاک، مصدقا لما چې دا تصدیق کوونکي دي د هغې کتابونو معکم چې تاسو سره دي، یعنی د تورات او د انجیل تصدیق کوونکي دي. په هغې کې توحید دی، نو په دې کې هم توحید دی. په هغې کې د نبوت او د رسالت ذکر دی، په دې کې هم د نبوت او د رسالت ذکر دی. ولا تکونو او تاسو مه کیږئ اول کافرین به، اول انکار کوونکي د دې قرآن نه، یعنی تاسو اهل کتاب یې، تاسو سره د آسماني کتابونو علم دی، که تاسو د دې نه انکار وکئ نو نور خلق چې کوم نه پوهیږي هغوی به هم انکار کوي، نو د هغوی ګناه دا به هم ستاسو په ذمه باندې چې تاسو هغوی ته لار جوړه کړئ. ولا تشترو او تاسو مه اخلی بآیاتي زما په آیتونو باندې ثمنا قلیلا لږه شان معاوضه، یعنی تاسو د دنیا څیزونه واخلی او د هغې په بدل کې حق خبره او زما آیتونه پټ کړئ، نو داسې مه کوئ. و ایایا فتقون او خاص زمانه تاسو یره وکئ، د بل چا نه مه یریږئ. ولا تلبسو او تاسو مه ګډوډ کوئ الحق حق چې کوم ما تاسو ته نازل کړي دي بالباطل د باطل سره، یعنی کومې خبرې چې تاسو د ځان نه جوړوئ، نو د ځان نه جوړې شوې خبرې د الله پاک نازل شوي کتاب سره مه ګډوئ او صفا صفا حق بیانوئ. ولا تکتمو الحق او تاسو حق مه پټوئ، یعنی د پیغمبر علیه السلام چې کوم صفت او تعریف شوی دی ستاسو په کتابونو کې هغه چې څنګه دی همغه شان بیانوئ. وانتم تعلمون او حال دا دی چې تاسو خو پوهیږئ چې دا حق دی، نو بیا هم تاسو هغه پټوئ او هغه بدلوئ، داسې مه کوئ. واقیموا الصلاة او مونځ قایموئ، وآتوا الزکاة او زکات ورکوئ، ورکعوا مع الراکعین او تاسو رکوع کوئ د رکوع کوونکو سره. اتأمرون الناس آیا تاسو امر کوئ خلقو ته بالبر د ایمان او د نیکۍ، یعنی تاسو نورو خلقو ته وایئ چې که په دې پیغمبر ایمان راوړئ نو راوړئ پې، دا ټیک دی. وتنسون انفسکم او تاسو هیروئ خپل ځانونه، یعنی خپل ځان دپاره ایمان نه خوښوئ، په خپله ایمان نه راوړئ، په خپله هم په خپل پخواني دین باندې قایم یې، او نورو خلکو ته وایي چې که په دې پیغمبر ایمان راوړئ نو راوړئ پې. نو د نیکۍ په خبره کې چې تاسو نورو ته ترغیب ورکوئ، نو پکار دا ده چې په خپله هم عمل پې وکړئ. وانتم تتلون الکتاب او حال دا دی چې تاسو تلاوت کوئ د کتاب، یعنی تاسو تورات لولئ او په هغې کې تاسو ته دا پته لګي چې کومه خبره انسان بل ته کوي، په هغې وله په خپله هم عمل پکار دی. افلا تعقلون نو پس آیا تاسو عقل نه لرئ چې تاسو د دې خپل کار او د دې خپل عادت نه منې شئ. واستعینو او تاسو مدد طلب کې د خپلو دنیوي او اخروي امورو دپاره تاسو مدد طلب کې او مدد وغواړئ د الله پاک نه بالصبر په صبر سره، والصلاة او په مونځ سره. حدیث مبارک کې دی چې پیغمبر علیه السلام ته کله یو مشکل کار پیښ شو، نو زر زر به د مانځه طرف ته رجوع وکړو، د هغې په ذریعه به د الله پاک نه مدد غوسته. واستعینو او تاسو مدد وغواړئ د الله نه بالصبر والصلاة په صبر سره او په مونځ سره. وانها او یقینا دا مدد غوستل په دې طریقه باندې لکبیرتون دا ډیر ګران کار دی، الا علی الخاشعین مگر دا عاجزي کوونکو لپاره آسان دی. یا وانها او یقینا دا منز لکبیرتون ډیر ګران کار دی، الا علی الخاشعین مگر دا عاجزي کوونکو لپاره آسان دی. الذین دا عاجزي کوونکي او خشوع کوونکي هغه کسان دي، یظنون چې هغې یقین کوي انهم ملاقو ربهم دا چې دی به ملاقات کوي د خپل رب سره، د مرګ نه پس چې ژوندي شي نو دی به خپل رب ته مخامخ کیږي.
وانهم او یقینا دوی به الیه خپل رب تراجعون واپس کیږي، یعنی دی به الله پاک تزي او الله پاک سره به دی ملاقات کیږي او الله پاک به دی ته د دې د نیکو اعمالو خو بدله او ثواب ورکوي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.